بسم الله الرحمن الرحیم. اے عزتمند انسانا، اے برکتی انسانا، اے نورانی انسانا، اے الله ته ډېر ګران انسانا، اے د نعمتونو او د خوشحالو ډک انسانا، تا باندې الله پاک ډېر رحم کړی دی. ته مسلمان پیدا کړې، ستا زندگی یو خشته زندگی پیدا کړه. نو عزتمند انسانا، دا زندگی چې دا د الله تعالی طرفه یو نعمت دی. عزتمند وخت هم روان دی او زندگی مرورو په ختمېدو ده. مخکې ماشومتوب او بیا چې د ماشومتوب ختم شو ځواني راله، ځواني مرورو په ختمېدو ده. وخت هم قیمتي نه کو عزتمندو، وخت رانه داسې لاړو چې اړوپت هم راته ونه لګېده. عزتمندو دې دنیا کې دوه قسمه خلک دي، یو مسلمان دی او دویم کافر دی. کافر چې دی دته د دنیا یو جنت دی، قسمه قسم سهولتونه، قسمه قسم گاڑی، بنگلې، نوکران، د زندگی هر یو آسایش مزیدی او چرچیږي. نه الله پیژني نه رسول. عزتمند بل خوا مسلمان دی، دا دنیا د لپاره یو قید خانه ده. دی هر وخت په امتحان کې د زندگی چې ده د یو خاص مقصد دی، د الله بندگی او د نبی صلی الله علیه و وسلم سنت مبارکه. دا د زندگی اصل مقصد دی د مسلمان. عزتمندو څومره چې وخت یریږي دا مسلمان خپل اصل مقصد هېرېږي. عزتمندو کو تاسو سوچو کې په خواني خلک ډېر دیندارو، دا د اغیارو دا طور او طریقې او د دوی د لباس او سټایلونه، عزتمندو دا د پخواني خلکو په زندګو کې نو او د مسلمانانو زندګو کې عزتمندو دا ډېر په تیزۍ سره را روان دي. ګانا بجانا، دا ډومتوب، دا پزول د ډومتوب محفلونه، دا د مسلمانانو زندګو کې ډېر په تیزۍ سره راغلل. هغه د ذکر محفلونه، قرآن سره محبت، د نبی صلی الله علیه وسلم سنت مبارکو سره محبت. نو عزتمندو دا ګیر مبارکه چې دا یو مستقل سنت مبارکه دی. 1,00,000 پیغمبران راغلي دي او دا ټول دا سنت مبارکه وا. عزتمندو مونږ سکو، مونږ بیخي د ویخه بیغه خرایو او دا لاسکه څوک پکې لا کرخي وباسي. عزتمندو دا ټول د يهوديانو طور او طریقې دي. ګیره مبارکه یو داسې سنت او عزتمندو زمونږ ګیره سنت طریقې پورې خاندان ده نسدا. اوس عزتمندو هر سړی د خپل شکل صورت ته سوچ وکړي او ځان دې په دې خبره مطمئن کړي چې آیا زه په کوم طور طریقې روان یم. روزانه دې زه دا مبارک سنت خریم یا بونډې کومه. نو عزتمند زه او زما دا طور طریقې څه ثبوت ورکوي دې زمانې ته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مبارکونه خلاف نه یو نسیو. علما راته وایي چې نبي علیه السلام دا خشته سنت مبارک ته ګیره مبارکه او تاسو په نخرې کوئ، یعنی دا ګیره تاسو ته حسن نه ښکاري. عزتمندو ګیره مبارکه دی یو داسې خشته حسن. زه چې کله ګیرې والا ته وګورم او ګیرې خریلې والا ته وګورم، عزتمندو دا کوم چې ګیره خري د په مخ کې هغه حسن چرته راځي. د نبی صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه د یو انسان په مخ دی او بل انسان چې دی د نبی صلی الله علیه وسلم سنت مبارک خري د مخ په کوم ذکر نه وکړي. عزتمندو خپل طور او طریقې بدلې کې کومرګي راغی او په مخ باندې ګیره نه وه او پونډې مخ ته بیا وسکه. عزتمندو نبی علیہ السلام په دې مبارک تک مخ کلم ونه ګوري چې په مخ باندې ګیره ني. په دې خپل دروژنو جو د نبی صلی الله علیه وسلم امتی ځان ته موایې کوای خوشته مزیداره سنت مطابق ګیره پرېږده او یې وره. دا د زړونو بدلون کې هغه ذات دی چې په سکندونو کې زړونه بدلوي او ستا زندگی بدلوي. دیګانا بجانا تزله موړ کا دې نبی زړه واړوه او راځه دې خشته زندگی ته. دې زندگی کې مزیدي د زړه سکون شته، د زړه خوشحالي شته. خو دا د دین اسلام دی او دا زموږ ډېر خشته دین دی. راځه خشته انسانه، مبارک انسانه، خپل زندگی بدل کړه. وخت سره شته، الله عمر درکړی دی، وخت درکړی دی. مینه زاری درته کومه، ښه په مینت ته په زاری درته وایم. ډېرې مزید په دې زندګۍ کې خپل زندگی چینج کا. راځه ته په الله
الله ډیر ګراني الله ته تاسو را د او یا مين د زیاته مینه کوي اے عزتمند انسان اے مبارک انسان اے الله ته نازول انسان بل زندگی بدل کراځه راځه د خشته دین دی دا اسلام چې د عزتمندو زموږ داسې خشته دین دی کنه چې په دې باندې چا زندگی تیر کړه عزتمندو دا یو داسې کندم ته مخ ته پرته ده ور قبر ته سړی سوچ کې کنه قبر ولې شپه او ګور داسې ځوانان د دنیا نه لاړل چې مرګ به په ذهن کې نه راتلو عزتمندو مرګ به مرضی دا عمر به ختميږي دا وخت به ختميږي خپل وخت کې متي کړه اوس سره وخت شته دا سټایلونه او دا غیار دا تور طریقې د خپل ژوندۍ نو باسه راځه مکه دین اسلام دی او مکه خشته وختونه دي هغه مبارک محفلونه شته ذکرونو هغه قران شته خپل قران سره مینه محبت کوا ډیر خلک داسې دي چې دا غیر ژوندۍ د قران هغه شوق او مینه محبت لاړو نو قران ته هیرم شو او عزتمندو هغه الفاظ په جبوس ناراضي پکه مجبه چې د قران وی او غشت الفاظ د قران راتل په جبه باندې دا قران ته هیر شو عزتمندو زاده داسې وخت نو ساته چې مرګي راشي او ستا ژوندۍ ستا مخچوي د اغیار په تور طریقې ته په خپل ژوندۍ کې د تلاوت شوق شته د ذکر شوق شته بس دنیا بس لګیدلې او د اغیار د تور طریقې ستاره ژوندۍ کې ډېر زیات راغلي دي او مرګ راغی بیا به اسمني بیا به ارمان ډېر کې خو وخت پتیری نو یو ځل ته بیا ما ته ډېر برکتی انساني الله ته دې ګران انساني ستا ژوندۍ داسې په یو سات خشته کیږي ته دوکا او دې خشته ژوندۍ ته راشه دا غلطي تور طریقې پرېدا ګوره په مخکې کرخه وباسي د نبی رسول الله په سنت باندې لوبي کې دا څه پیغام ورکې دنیا ته د نبی رسول الله امتي نه ګوره په دې دروځنو جو په ذات مو اې د نبی رسول الله امتي ګوره په ژوندۍ بدل کا خپل طریقې بدل کا او خشته ژوندۍ ته راشه دین اسلام ډېر خشته دین دی او مسلمان الله پیدا کړی تاسو نه یو نعمت دی او بیا مسلمان په کور کې پیدا شوی او الله د لاغ روټین درکو دا محفلونه پارځي کې نه ګوري دا د مون شوق او د ذکرونو شوقونه دا په هر ځای کې نه دا زینشته چې ال خلق د الله نوم نه پیژني او د کلمې طیبه پیژني نه داسې دا منځلو دا محفلونه موږ د کلو کې دا سیستم دی الحمدلله یزل به ویم چې الحمدلله چې دا مانځ ټیم شي خلک منځونه روان شي خو دا محفلونه پارځي کې نه خپل ژوندۍ بدله کراځه الله دې وخت درکړي دی الله دې په تعالی د عمل کول توفیق راکړي الله دې په مال د عمل کول توفیق راکړي ان شاء الله خپل ژوندۍ په بدلو ان شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين